فرمائی یو ځل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشکات شریف دا حدیث ذکر کړی دی چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خدمت کی حاضر شو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو کته چې خپل جبه په دې دو ګوتو کې نیولې د راکاږي عجب راکاږي. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا او فرمایل چې مکوا غفر الله لك الله توبخي دا سه مکوا الله تا ستا بخشي دا جب مرا کاګه. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یو عجیب خبره ذکر کړه. فرمای د دې د وجنه زه بعض وخت کې د هلاکت زینو د داخليږم دا جب ما هلاک کی د خلین داسي الفاظ روزي چې د هلاکت سبب ګرځي. ځکه امام غزالی رحمه الله ذکر کوي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ با په خوله کې کاڼي اچول د دې لپاره چې زه د خپل جبې له سزا ورکوم چې زما په خوله کې کاڼي دا به فضول خبرې نه کوي دا به غیبت نه کوي دا به چغلي نه کوي او دا کاڼي به د جبې لپاره یو د سزا سبب ګرځي. ما وتا خپل ځان ته سوچو کو چې 2 قدم اخلو نو غیبت کو چغلي کو اچھا بد وایو په جواب باندې د ناشکرۍ الفاظ راولو او په عبادت کې مزه ملاويږي چې کله انسان جب خاموش وي کنټرول کی طالب د عبادت مزه تا ملاويږي. ما وتا نن د عبادت مزه څنګه نه ملاويږي دومره غیبت مکړي دومره چغلې مکړي دي دومره دروغ وایو چې دا عبادت مزه مونږه ختم کړي.